نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم سامعین و مسلمانانو رونو، سبا انشاءاللہ تعالی دا انگریزی په تاریخ کې یو نوے کال شروع ہوئی 2022 سال اغی تویل کی. دا زندگی دا زمونږ استاسو روانه دا بیا 2023-24 بئی دغسی بئی سوک پیدا کیگی سوک مړکیږي وفات کیږي د دې دنیا نزي. ولیکن بعض خلک په یو جهل او په یو ناپوهتیا کې مبتلا شوي دي. د نوي کال پر راتلو باندې هغوی یو بل ته مبارکباد ورکوي، مبارکۍ ورکوي او پای کې قسمه قسم خوشحالۍ مناوي. او زه دغه مسلمانانو ته وایم چې تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ، دا کوم عمل چې تاسو کوئ او د کال په نوي کېدو باندې یو بل ته مبارکباد ورکوئ، د خوشحالۍ اظهار کوئ، آیا دا عمل زمون خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم کړی دی؟ آیا صحابه کرامو په نوي کال راتګ باندې یو بل ته مبارکباد ورکړی دی؟ تابعینو کړی دی، تب تابعینو کړی دی. اسلام خو هغه وخت کې ډیر زیات خورو. نن هر یو ملک والا د خپل ملک په مناسبت باندې جشنونه مناوي، آتشبازۍ کوي او قسمه قسم نور خرافات کوي. هغه وخت کې چې اسلام وګورو، ایران، مصر، شام، عراق، مشرق وسطا اهم ځایونو ته دا اسلام خور شوی. لیکن دغه ځایونو کې هیڅ چا نه دا نه دي ثابت چې هغوی د نوي کال پر راتګ باندې مبارکباد یو بل له ورکړي یا یې جشنونه منو کړي. آخر دا ایجاد د چا دی او مسلمانانو له څه کول پکار دي؟ نو دا ایجاد د عیسایانو دی. هغوی دا کار کړی دی چې هغوی نوی کال په داخلېدلو باندې یو بل ته مبارکي ورکوي، جشنونه مناوي. مسلمانان د هغوی د تقلید په بنیاد باندې هغوی پسې روان دي. مسلمانان د خپل اسلامی تاریخ نه ناخبره دي، حالانکه د مسلمانانو اسلامی تاریخ نوی کال دا چې شروع کیږي د محرم نه شروع کیږي، دا د جنوري نه شروع کیږي. مسلمانانو غفلت کړی دی او خپل تاریخ هغه هیر کړی دی. علماو لیکلی دي چې کله حساب کتاب او مسائل ټول د انګریزي په تاریخ باندې شي او اسلامی تاریخونه د خلکو نه هیر شي، دا ټول ګناهګاران دي او په دې سره موږ د اسلامی دستور هیریږي. زندگی او نعمت دی، موږ یو بل مبارکباد ورکو. حال دا دی چې زموږ نه زندگی کم شوه، عمرم ختم شو، کمی پکې راغی، یو کال لار ضایع شو. پکار دا دی چې موږ په دغه نعمت پسې د خفګان اظهار وکړو چې زموږ نه زندگی لاره، موږ پکې د خوشحالۍ اظهار کړو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی، زه په هیڅ سم نه خفه کېږم مگر په خپله تېره شوې زندګۍ پسې خفه یم. چې یو ورځ تېرېږي هم خفه، هفته تېرېږي هم خفه، کال خو لویه خبره. دا د یهودیانو د نصاراو عادات دي، دا هغوی کارونه دي. هغوی قسمه قسم نورې ورځې هم دې دپاره منتخب کړي. دا مدر ډے ده، دا فادر ډے ده، دا ویلنټاین ډے ده، دا چلډرن ډے ده، او دا ټیچرز ډے ده، او دا فلان دی او دا فلان دی. نن مسلمانان دا هغوی په تقلید پسې روان دي او هغوی هم دا عملي کوي. پکار دا دی چې مسلمانان
خپل حیثیت او پیژني خپل کتاب او سنت او پیژني آی هبار سکی رسول الله سلام فرمای من تشبه بقوم فهو منهم چا سره مشابهت وکړو دا داغي نه دی نا مسلمان له سوچ پکار دی د ماضی زمانه حساب پکار دی چې مونږ نه دا یو کال ضایع شو مونږ دې کې ښه کارونه څومره کړي دي او په دې کې مونږ نه بد کارونه کوتاهی ګناهونه څومره مونږ نه شوي دي باید چې په ګناهونو باندې د خپل خفګان اظهار وکړو او توبه الله ته وباسو او دارنګي د آینده زندګۍ د دې بل کال لایحه عمل مونږ خپل ځان سره طی کړو چې آینده کې مونږ لا څه لایحه عمل پکار دی مونږ له څه کول پکار دی یو کال خو زمونږ نه لاړ اوس څه پکار دی ځکه رسول الله سلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس په هغې کې یو دا خبره ده حیاتک قبل موتک خپل ژوند د غنیمت وګاڼه مخکې د مرګ نه زندگی زما عزتمندو تیریږي دا د توکې ژوند دی او مونږ یهودیان نصارا دوکه کوي لہذا خپل حیثیت مونږ لا پیژندل پکار دی او دې قصو میسونه ځان ساتل پکار دی او په نوي کال پراتک مبارکباد ورل او دارنګي جشنونه مناول خرافات کول دا د مسلمان شعار نه دی دا د یهودو د نصاراو شعار دی دا د خپل زندګۍ سره هم بے وفایی ده او د الله د دین سره هم بے وفایی ده پکار دا چې مسلمان د دین ځان ساتي او زمونږ هو تاریخ هم دانه دی زمونږ د محرم نه اسلامی کال شروع کیږي پاغي کېم د صحابهونه د پیغمبر علی السلام دا د نورو سلفونه دا ثابت ندی مبارکه و غیره ورکول رب العالمین دې مونږ په دین باندې پوهه کی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم